سبا دور کې کومه سوچ کو دا چې کوم زموږ سیاسي مشران دي یا که زموږ د معاشره کې لږ ډېر هم چا سره پیسه وي مالدار وي د هغه زړه سخت وي هغه ته پیسه لګول ډېر ګران کار ښکارېږي او ستاسو زړه چونکې ډېر نرم دی لکه په یو ځل تاسو پسې کسان نه لو تاسو د جیبه پیسې ورکړي دا ډېر ګران نه وه ستاسو لپاره 15 لک روپۍ ورکول بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو قربه شفیع الله پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم قدرمنو کتونکو دې وخت کې موږ موجود یو الوچ کې موږ سره نننی پروګرام کې چې کم چیف ګیسټ او کم شخصیت موږ سره ملمه دی هغه به تاسو پیژنئ د ضلع شنګلې خو به خامخا پیژني او که بار خلک یې نه پیژني نو زه به د هغوی په تعارف کې صرف دومره ووایم چې دا نننی پروګرام کې موږ سره هغه شخصیت موجود دی چې کم شخصیت د دې علاقې د دې خاورې بېلوسه خدمتګار دی چېرته چې هغه کارونه چې هغه د دې علاقې ایم پی اے نه پاتې وي د دې علاقې ایم ایل اے نه پاتې وي نو هغه ډاکټر صاحب په خپل ذاتي پیسو باندې کوي او دارنګې بې شمېر داسې غریبانانو سره کونډو سره لاچارو سره ډاکټر صاحب هر وخت کې ولاړ وي د دې علاقې د دې خاورې یو فخر دی یو ښکلا ده ډاکټر صاحب ټولو ناول تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی او ډېره مننه د وخت راکول تاسو ډېره مهرباني تاسو زما حجرې ته راغلئ او زما کوم ټایم راکړ ستاسو ډېره مهرباني ډاکټر صاحب ټولو ناول خو به ستاسو په ژوند باندې هم یو څو خبرې اترې کوو بیا ستاسو چې سیاسي کم هلې ځلې دي دې باندې هم رڼا اچوو بیا چې ستاسو کم دا خدمات دي دې باندې هم خبرې اترې کوو خو دا راته ووایه ټولو ناول تاسو مطلب دا دی چې سیاست ته کوم وخت کې راغلی څومره ټایم تاسو تیر کړ سیاست کې او تاسو بیسیکلی تعلق کومې پارټۍ سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زما اول تعلق د پیپل پارټۍ سره ښه په 88 ما سیاست شروع کړی ښه هغه غټه وجه دا وه چې زما د شیرپاو خان سره ذاتي تعلق ښه د هغه سره خبرې اترې او ما باندې ډېر مین وم خیال هم ډېر ساتم د هغه بلکل چونکې د خانداني سیسټم په وجه زما ټول خاندان په جماعت اسلامي کې ښه دي د هغې په وجه باندې بیا زه په 2007 کې جماعت اسلامي ته راغلم ښه دي په 2007 کې بیا مونږ حاجي بخت خان صاحب او مونږ ټول جماعت اسلامي ته راغلو هغه پکې موږ سره شراکت اوس هم په جماعت اسلامي کې دی هغه پروګرام لا ستاسو به یاد وي قاضي صاحب په خپله راغلی بلکل جی او قاضي حسین احمد دلته کې مونږ هغه په راتلو سره دغه وکړو جماعت اسلامي پارټي بیا وخت تېرېدو سره جماعت اسلامي ما ته په ډېر ښه نظر وکاته ټیک او ما له په 2013 کې د قومي اسمبلۍ ټکټ راکړ ښه دا زما لپاره ډېره بې عزته خبره وه بلکل جی او په دې کې زمونږ رشته داران ټولو عالمان زمونږ کورني په علمي کورنۍ ده بلکل نو د دوی په وجه باندې اخوا زما په پارټۍ کې ډېر زیات قدر کوي زمونږ سراج الحق صاحب هم ما پیژني ډارې کو आवाज کوي که نه ډاکټر صاحب په خیر راغلي بلکل جی مشتاق صاحب خو زمونږ ډېر ښه سړی دی ټیک هغه خو زما په هر وخت کې لکه زه چې لاړ شم ډېر خوشحاله شي ډېر قدر زنه کوي مطلب جماعت اسلامي کې تاسو مطمئن یا خوشحاله ډېر زیات مطمئن ټیک ډېر زیات قدر لري صحیح او یو مذهبي پارټي و الله تعالی د هغې په وجه باندې زما مالي حیثیت هغې سره ډېر زیات زیات کړ دې پارټۍ جوین کولو دې پارټۍ سره ځکه چې په دې کې څه ګنډکپیانې په دې کې نشته داسې نورې خبرې په دې کې نشته صفا سوتره خبره ده ښه جي مشران چې څه وایي هغه خبره
موږ د الله تعالی د دین سربلندۍ لپاره کوشش کوو. ټیک اولنۍ خبره زموږ دا ده صحیح سیاست خو زموږ په پارټۍ کې 25% خبره ده. نوره دا خو موږ په دې فلاحي کارونو د خدای د مخلوق د خدمت لپاره دې لپاره زموږ د خدمت فاونډیشن دی. ډاکټر صاحب د لازمه ستاسو خدماتو باندې که مونږ خبره کوو یا پې نظر اچوو نو هغې به مطلب دا به مونږ پوره نه کړی شو، دومره ټایم به مونږ سره نه وي چې هغې باندې هغو ډېر زیات خدمات دي. خو خاص کر که زه پرونۍ خبره وکړم ما دا کوم افتتاح چې تاسو کړې ده د فیضې مکړه دا چې کوم روډ دی تاسو هغو چونکې ډېر خدمات کړي دي، خو زه دا تپوس کول غواړم چې داسې وجه څه وه، داسې کوم داسې تاسو کې مطلب دا دی چې عاجزي وه، رحمدلي وه چې تاسو 15 لک روپۍ راواغستې او هغه تاسو د روډ لپاره د سره تا وکړي؟ دا ته خو زما زه ډېر زه به راځم او زما نکاح نه ده، زما د مور نکاح نه ده، هغه زمونږ رشتهداران دي ټول او زمونږ چې دغه تغم پېښ شي زمونږ زنانه هم دي نو هغو ته تکلیف وي نورو زنانو ته زما خیر زمونږ په پاره طریقه باندې قیمتي ګاډۍ یا دغه هغې کې به لاړ شو نورو خلکو ته ډېر تکلیف وي د هغې د وجې نه هغه خلکو زما سره رابطه ورسره زما هم په خپله دغه خو ما یاره دې باندې سرکاري ټنډر شی دغه شی وبشي خبره دومره اوږدوله لاړه چې خالص مریضانو ته پکې تکلیف و خلکو ته پکې تکلیف و نو ما د هغې لپاره بیا ما هر څه چې کېږي په دې مې یو فیصله کړوه. دا خلک چې راغی ما پسې او ما ته وویل نو ما ورله فورا کړی مې پکې لاندې کړي چې یاره تاسو ما له ووټ راکوئ که نه راکوئ، دا چل به کوئ که نه به کوئ. ما د دوی سره هېڅ قسم د په دې خبره باندې بحث نه یې کړی. هغه د هغو خپل کار دی، بلکل جی هغو ته پته ده چې ډېر عزتمند دي، زموږ هم عزتمند دي بېشک ځکه زما خپل دي. هغه خو په خپل ځای خبره ده هغه د هغو خپل کار دی چې هغو څه کوي. زه یا ورته ودرېږم یا نه ودرېږم. جماعت اسلامي پارټي خو زما ده که نه، جماعت اسلامي طرف نه خو به څوک ودرېږي بلکل جی دې کوم شک نشته. نو هغې په وجه باندې که هغو کار وکړو او ووټ یې وله ورکړو نو انشاءالله تعالی چې فیضا مکړه دغه طرف ته به کار نه پاتې کېږي انشاءالله. زه نور هم کوشش کوم ځکه چې هغو ما ته لږ خبرې نورې هم معلومېږي دغه ټینشنونه ولم ختموم. تاسو چونکې پرون لاړه یا هغوی چې کوم ستاسو استقبال وکړو کوم تاسو هغوی هرکلی وکړو هغې حوالې سره به څه وایي؟ هغې حوالې هغه خو زه ډېر زیات خوشحاله شوم او دومره جذبات پکې راغلی چې ما ټول روډ ولې اعلان کړو خو ما یې که بیا کار ونه شي او تا دلته پاتې شي جی 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 نو په دې کې مې سمدستي ما یاره ما اعلان پرون کړی خو شګه باجدي مې ولا پرون رسول بلکل جی کرش دا زموږ کتونه ښکاري تاسو په روډ تللی بلکل موټر سایکل به تللی هغه موټر سایکل روډ هم نه دی اصل کې نه دی بلکل جی ځکه کوزیږي به یا به بل سړی هغه کوي دا موټر سایکل و دی په غیر د ټیکټر نه چې هغه پکې ځا خو دې خو کېږي هغه پکې مراد شي کله پکې ډېرې دغه شي او یا کله پکې ډېرا وشلي وي ډېر هغه دي نو دغه ما ته ډېر زیات تکلیف ما ته تکلیف هغو ته هم دومره به و یا نه او ستاسو د مور هم یو ارمان زما د مور یو دغه ارمان زه پرون په دې خبره باندې هم ډېر زیات خوشحاله شوم بیا خفه په دې شوم چې زما مور سره به زه دغلته راتلم زه وړوکی وم زما مور به ویل یاره چې د پیزې ته روډ وی نو هغه په وجه باندې خفه په دې شوم چې اوس زما مور ژوندی وی ما په هغه باندې بر هغو د خپل نکاح نکره بوتلی وی زه ورته ډېر زیات خوشحاله شوم په انشاءالله تعالی چې هغې ته په قبر کې بلکل دا د هغوی هغه تربیت و بلکل چې تاسو دغه هغې ته به په قبر کې د دې خوشحالي پرون میلاو شي زما دا د الله تعالی نه دا یو دغه دی بیت دی چې دا به شي او پرې ما ته خوشحاله شي الله تعالی ومانه په دې باندې ډېرې وسه بېشک. ډاکټر صاحب نن سبا دور کې که موږ سوچ وکړو دا چې کوم زموږ سیاسي مشران دي یا که زموږ د معاشره کې لږ ډېر هم چا سره پیسه وي مالداره وي د هغه زړه سخت وي هغه ته پیسه لګول ډېر ګران کار ښکارېږي او ستاسو زړه چونکې ډېر نرم دی لکه په یو ځل تاسو پسې کسان نه او تاسو د جیبه پیسې ورکړي دا ډېر ګران نه وه ستاسو لپاره 15 لک روپۍ ورکول؟ نو دا زما د الله تعالی نه یو سوال کړی چې ربه په غیر ستا د درد نه به زه بل چا ته خبره نه کوم بېشک زه به تا نه غواړم او ما به د بل سړي په در کې نه ودرېږم او زه به ستا مخلوق مې خرچه کوم دا زما ډېر ښه ډېر زیات شوق مې دی چې ما بل له ورکولی دی چا نه مې په غیر د الله تعالی د ذات نه مې څه شی نه غوښتي او دا خو یوازې دغه د دې نه مخکې تاسو به زه بوځم پاسپورټ ته به ورسوم نو هغه به تاسو ووینئ چې تا څه چل کړی
خلک خو په منبرۍ یا په کونسلرۍ کې په دې کې د دې لپاره چې ما پیسې وګټلې ما پکې تقریبا 60-70 لک روپۍ ما په خپل د جیب نه په خلکو سره مختلفو طریقو باندې دا کړي او انشاءالله تعالی زه به تا ته دا وښیم تاسو به زه سپاټ نه بوزم خلک به راوځي تاسو ته به ووایم بېشکه دې کې شک نشته نو تاسو به وینئ چې یاره دا عجیبه دغه دی دا زموږ خانداني یو داسې دغه دی چې زموږ خوی نه الله تعالی ماړه پیدا کړي او زما دا کوشش دی چې یاره زه د خدای د مخلوق سره ښه وکړم او زما مشر ورور دی ډېر قابل سړی دی تاسو پرون به لیدلی بېشکه جي نو هغه پې ډېر زیات خوشحاله شو ها جي ما ته ډېره دوا وکړه چې یاره الله تعالی د دې ډېر هغه راکړي اجر راکړي ځکه چې زه به دغه ته تلم نو اوس که ځم نو څه نه څه په هغه به ځم ځکه دغه خلکو ما له ووټ هم راکړی دغه سټیشن ما په تحصیل منبرۍ کې ګټل دی مخکې نو دا هغه ما له په هغه وخت کې ما هېڅ کار هم نه کړی ما له هغه په خپلوالۍ او په هغه راکړی چې دا زموږ ستا ندار دی دا بلکل په هغې په وجه باندې خلک موږ له په دې وجه باندې خلک موږ له په دې دغه باندې ووټ نه راکوي خلک موږ قدر چې کوي هغه زموږ د خانداني سیستم باندې کې دا ډېر ښه خلک دی او پرون خلک هم زما د وروره زموږ د خاندان د اوسه پورې ډېر زیات قدر کړلی بیا هم کوي د هغې وجه دا ده چې پروني پروګرام کې به تا کتلي بلکل جی موږ د هېڅ چا څوک ټسټ کړی نه دی سیاسي سړي خبره موږ نه ده کړې بلکل جی موږ خپل پروګرام ویل ما په ډېر کمې خبرې کړو کمې خبرې دا وې چې ما ویره ما تاسو سره واده کوو دا به هغه مې پوره کړله دغه مې راوړلی بلکل جی راوړلی او ستاسو نه پاتې اوس ما خو خپل سیستم برابر کړی چې تاسو کله پې شروع کوئ او ستا د مخې و تاسو په هر څه وکتل دا زما یو شوق دی خلک چې ډاکټر صاحب پیسه لګوي زموږ معاشره کې بیا داسې چاله ورکوي زکات ورکوي یا داسې نور خیر ښېګړه کوي هغوی یېرېږي چې یار زموږ مال به کم شي دا خو مال دې سره مال کمیږي نو چونکې ستاسو دغه طرف ته مطلب دا سوچ راغلی چې دا مال به کم شي یا که دا زه ورکړم زما پیغمبر علیه السلام خو په دې باندې قسم خوړل دی بېشکه جي چې څوک د الله تعالی په لاره کې صدقې ورکوي په داسې لارو کې ورکوي په حج عمره کې ورکوي پیغمبر علیه السلام په دې خبره باندې قسم خوړلی د هغه قسم ته ضرورت نه بېشکه جي خدای د دې لپاره ویلي چې دا یقیني ده چې په دې باندې مال زیاتېږي زما چېرته داسې خبره چې بخل راغله زما پې لکه هغه وټ کټ الله تعالی د هغې نه په یو لس باندې هغه شنې وهکلی داسې ما ته دغه ما ته پکې دا خوند ځکه دی ذایقه په دې کې زما ځکه ده چې زه د دې نه دنده یېرېږم نه چې دا به داسې چل شي زما په الله تعالی د هغه په پیغمبر باندې کلکه بروسه ده چې زما مال زیاتېږي او بله خبره به درته وکړم چې زما مال حلال دی دې کې شک نشته ځکه خو ستاسو زړه نرم دی نو لکه دی کې دا دغه نشته چې راکدې که ما په بل دغه باندې دغه طریقو اخوا دېخوا نو بیا به ما ته مشکلات وړي مې کود کول زه په دې پوهېږم چې زما پیسه په کوم ځای کې لګي الله تعالی به هغې مال اجر راشي تاسو د الله په لار کې پیسه لګوئ دی کې خو شک نشته الله به درکوي هم اوس په زموږ کتونکي دا هم سوچ کوي چې ډاکټر صاحب مطلب دومره پیسه ورکوي ډاکټر صاحب اخر کاروبار څه کوي چې دا پیسه راځي رقم دی دا خو زما یو پرایویټ سکول دی برکلي کې د هغې ما مدن راځي ها جي زما پرایویټ هسپتال دی تاسو وکړم بېشکه جي د دې هم ډېر زیات آمدن دی نور بیا هم داسې چې کاروبار شته ها جي او هغه چاته داسې ښکاره نه دی په هر لحاظ نو دا زما خپل که کاروبار تاسو بالفرض که علاقه کې دلته شانګله کې داسې فری کارونه کوئ زموږ چې کوم سیاسي خلک دی هغوی خو په عهدو سره داسې کار نشي کولی تاسو فری کوئ نو زه یم دا په هغوی باندې یو خپې ښودنې دي سبا لپاره به هغوی دا سوچ وکړي چې کېدای شي ډاکټر صاحب موږ نه دا سیټ وانهلي چل دا خو ټیک ده زما دغه خبرې ته دومره ډېر سوچ نشته ها جي زما خو چې خدای پاک مخلوق کړي ما ته دوا وکړي بېشکه جي زه اکثر چې په ګاډي کې ځم کړم چېرته داسې نه دی چې ما څوک په لارې پرېښی بېشکه دا زما عادت دی ټیک ما سره سړی راسي وي پرېږده نه ما نه چې کله زه سړی خو ما خوشحاله شي بېشکه جي هغه ما ته واپس ووایي دا دعا او اثرات دي هغه داسې دوا وکړي بس زه هم دا زما لپاره کافي ده او اثرات تاسو یې نه ملاوي اثرات خو زه یې نه دې کې خو شک ځکه نشته زما داسې څوک شته نه زه یو خو د مور پلار په ډېره لویه دوا وکړي ټیک ډېره لویه دوا کوي زما خویندې ما ته دوا کوي زما په خاندان کې داسې څوک نشته چې زما نه خفه دی
ټیک زه د خپل خاندان ځکه چې زما تر لوی مشکلات څه د خانداني داسې دي چې زما ورونه مړه دي ډېر قیمتي ورونه مې مړه دي هغو ماشومان به سره یتیمانان پاتې شوي دي په هغو چې شکر الحمدلله چې زه ژوندی یم هغو ته چېرته د پلاره دا احساس نشته که دې دغه ناست دي د نورو دپاره تاسو دومره ښه سوچ کوئ نو خپل زما خپل بچي ستاسو شته دومره فرق نشته زما دوه زامن دي ښه جی یو دا وړوکی دا ماشوم دی یو هغه ارسلان دی ښه جی دغه زما دوه زامن دي او ټیک پنځه بیلونه دي صحیح هسې بال چې دی زما دغه دی زوم دی خوری مې هم دی زوم دی ټیک خپلې خوربې مې هم دی زوم مې هم دی مستقبل کې ستاسو څه اراده شته چې یاره سیاست ته ودرېدو لپاره زمونږ خدا د جماعت اسلامي فیصلې ته زما وږي ښه جی جماعت اسلامي پارټۍ سره ځای یم چې هغه څه فیصله کوي ما ته منظور دا خو ټیک ته خو که بل جماعت یا داسې بل سیاسي پارټي تاسو دپاره مطلب دا دی چې یو اپرچونټي راکړي چې یاره راشه موږ به تاسو له سیټ درکو ایم این ای دپاره یا ایم پی ای دپاره نو تاسو جماعت اسلامي دا سوال نه پیدا کېږي ښه دی ځکه زه په دې نه یم راغلی ټیک چې ما ته به وده وي ښه دی چې راغلی یم هغه زه په ډېر غټ سوچ راغلی یم چې الله تعالی به زمانه رضا شي بېشک دې لپاره موږ خو دغه سوچ دی دغه جان سوچ دی دا مال خو په الله تعالی په خپله راکړي ما له جماعت اسلامي څه شی نه راکړي ما له عزت راکړي بېشک خو مالي طور باندې زه هغو له ورکوم هغو فنډینګ یا څه شی جی جی دغه نو زه هغو له ورکوم هغو ما له څه شی نه راکړي اخره کې ډاکټر صاحب زموږ د شانګلې چې کوم سیاسي خلک دی زموږ چې کوم مشران دي هغوی ته به څه میسج ورکوئ څه پیغام او بیا زموږ په شان ینګ کل موږ ته به څه نصیحت دي هغو ته خو مې دا درخواست دی ښه جي چې هغو مالدار دي زما نه ډېر سیاسي خلک دي ښه جي او داسې مالدار دي چې زمونږ په پورن کې مالدار خلک نن سبا په پاکستان په لیول مالدار دي سیاسي کورنۍ جی جی او څه خو جو شغلې په سطح دي او د بالکل هغو په لسمه حصم نه ښه جي اول هم دا پکار دي چې د خپل مال نه داسې کارونه کوي چې خلکو ته مشکلات دی لکه بس فرض که دا که بل چا رسي دا کار کړی نو هغه به پسې چل شي بالکل جی ما خو تاسو ته وایي چې په دې ګورې مال زیاتېږي دې کې خو شک ځکه چې ما ته دا اندازه وه چې دې خلکو چې کوم دواګانې ما ته کړي دي ما له خو دغه پورې دي دې کې به کونډې دې کې به یتیمانان دي دې کې به مریضان دي بالکل جی هغه دوا ما له پوره ده او د جماعت اسلامي نه چې بله پارټۍ ما له سینیټري راکوي زه نه ټیک هغې وجه دا ده چې کله جماعت اسلامي ته راغلی یم زه الله تعالی عزتمند کړی یم زما مالي دغه دا د الله تعالی کړي ما له هغو څه شی نه دی راکړی بالکل جی ځکه چې په دې کې به دروغ په دې کې نشته منافقت په دې کې نشته بله څه خبره په دې کې نشته زما مشر چې خبره کوي کلیر خبره کوي ټیک کلیر خبره نو زمونږ په دې کې دا تربیت داسې شی دی چې مونږ خبره وتلو هله بیا کوو چې صرف په هغه مونږ له هغو دا تربیت راکړلی چې تاسو که کار نه شئ کولی کم از کم چې پارټۍ ته داسې خبره را نه شي الله مو نه شي ټیک نو مونږ خبره تللی صحیح هله د هغې دغه کوو اخره کې موږ دپاره نوجوانانو دپاره به نصیحت صحیح نوجوانانو یوت لپاره خو دا یو ځکه چې زمونږ په پاکستان کې 65% نوجوانان دي یوت دي جی نو د دوی لپاره خو دا دغه دی چې هر سړی هره معاشره په کم کلي کې کم دغه کې چې داسې چې سوچ دي چې زما دې سوچ نه وي که نه جی جی نو دا یقین کوم چې نه به منبر ته سړي ضرورت وي نه به د بل څه ته ضرورت وي په دې بار ملکونو کې دا نه چې ته به د حکومت دغه ته ګورې فرض که دا شاته زما د کور شاته کوڅه ده زه پرې لس پیرې پې زه ځم داسې پې بل ځي چې شاپر دی یا ګټه ده یا دغه ده دا چې زه ورځې یو چتوم بل راځي اوچتې نو دا کوڅه به دغه وي صفا به نه وي بالکل به صفا جي موږ هم دې ته دا وایو چې ټیمې والا به راځي او دا به راښکي که چېرته موږ لاس کې دا شاپر اوچت کړو بالکل دا به ټول لګوي لکه په اټلي کې دا قانون دی اټلي کې هلته چې څوک ریټایر شي د هغه کار صرف دا دی چې هغه به خپل د کور مخه صفا کوي نو چې هر سړي کور مخه صفایي بالکل نو ټول وطن به صفایي زما دې خلکو ته دا دغه دی چې دا ډېر ښکلی پاکستان دی ډېر لوی لوی علما دي بالکل دا موږ ته د کلمې په نوم باندې جوړ ملک دی موږ چې د دې قدر وکړو موږ دې ته په ښه طریقه وګورو
الله تعالی به زموږ په دې ملک او په ټولو باندې رحم وکړي. دا چې موږ سره نعمت صاحب هم پروګرام کې شامل شو. نعمت صاحب ډېره مننه جي. دا راته ووایه ډاکټر صاحب په حوالې سره د دوی په شخصیت لږ رڼا واچوئ او څه داسې خدمات دي چې ډاکټر صاحب تاسو له کړي دي که نه؟ وعلیکم السلام. ستاسو ډېره مننه، شکریه. ډاکټر صاحب خو زمونږ څه مسایل وګوره د ټانګو او د بنجو په منځ کې چې کوم روډ دی د هغې نو د کلي کوم کسان مثلا چې یا موږ په خپله ذاتي چې سره زمونږ پارټي ده او سیاسي لیول باندې کوم معاملات دي په هغو چې موږ رالو هغو ته موږ وایي تاسو موږ اکسیویټر راکړئ یا د دې شي څخه غم وکړئ. تاسو ته کوم تکلیف دی او عوام ته هم تکلیف دی، یا تاسو ناستې ویله راځئ یا نور غم خادی له راځئ نو باقي تاسو ته مسایل ډېر دي. هغې کې بیا هغو موږ ته واپسۍ کې دا خبره وکړه چې تاسو په خپلو پیسو دا کار وکړئ او د اختر نه بعد به تاسو له موږ پیسې راکړو. بیا ډاکټر صاحب الله پاک خوشحاله کړي، سره موږ مختصر غوندې خبره وکړه چې ډاکټر صاحب زموږ دې څه لږ مسایل دي او لږ کار دی دا کور غواړي نو د دې الله پاک عزت وکړي چې ده فوري طور موږ سره اکسیویټر ولېږه او کار یې سټارټ کړو. نو ماشاءالله لکه پوره خلکو ته په هغې باندې ډېر زیات سهولت دي. مخکې به خلکو چې کوم مریضان وو هغه روډ کې به یې دا سامانونه به یې وړه او مریض به یې په کټ کې راوړه لکه مسلې پکې ډېرې وي. نو دې الله پاک جنت فردوس داخل نصیب کړي. هغې مین مسله دا ده چې لکه د خپل ذاتي د خپل جیب نه دا کار وکړو. نو که زموږ ایم این ای دی او که ایم پی ای دی او که بل شی دی چې هغو موږ دا کار وکړو موږ ډاکټر صاحب وکړو نو دا موږ د خالصي لکه د ده زه په الفاظ ماته نه زه شکریه ادا کوم. ډاکټر صاحب دې الله پاک کامیاب کړي په دې سیسټم کې. امین امین. ډېره مننه جي د وخت راکولو. قدرمنو کتونکو تاسو زموږ پروګرام وکته اوس به زموږ کتونکي به دام سوچ کوي چې دا خو مزې شوي او بس مطلب دا دی موږ څوک کار نه کوي هر سړی به ډاکټر صاحب له ځان نه رسوي نو چې کومه د ډاکټر صاحب په وس کې انشاءالله خامخا به درسره کوي او الله دې وکړي. زما هم دغه یو میسیج دی ټول نوجوان کل ته چې د مستقبل چې کومه رسۍ ده او کوم واګې د هغه د خلکو په لاس کې ورکړي نو انشاءالله حالات به بدل شي. ستاسو مستقبل او ستاسو دا کوم مشکلات چې دي انشاءالله دا به حل شي ځکه دی کې اخلاص وي، دی کې خلوص وي، دی کې مینه وي، محبت وي. په اخلاص چې کار کېږي هغه سرته رسي او دعاګو به یم چې الله پاک ډاکټر صاحب ډېر لوی ژوند ورکړي، خپل کوربه شپ الله ته ورکړي. اجازه ته وګورئ همدم ټي وي د الله په امان.